او دې لسو کالو کې یو ریکارډ ریاست امت مسلمه ته پرېښی دی او بیا دې امت ته وویل تاسو خو یوازې نشئ کولی دا طاقت صرف د مصطفی دی چې حکومت هم کوي صرف د مصطفی دی چې د جهاد په میدان هره ورځ کاري صرف د مصطفی دی چې اخلاق هم ښیي صرف د مصطفی دی چې مسجد نبوي کې مدرس دی صرف د مصطفی دی چې په مصلی باندې امامت هم کوي صرف د مصطفی دی چې د روژې احکامات بیانوي د اعتکاف مسائل بیانوي د نکاح احکامات بیانوي صرف مصطفی دی چې ستاسو معاملات او د تجارت اصول درته ښیي صرف مصطفی دی چې اندرون داخلي او خارجي پالسیانو باندې دی پوهی دا رنگ د نبوت دی چې به یک وقت ټول کولی شي نن ټول امت شریک کا به یک وقت دا ټول کارونه نشو کولی حکم یې وکړو یو ډله دی دعوت کوي خو بل ته دی بد نه وایي بله دی جهاد کوي خو دعوت ته دی بد نه وایي بله دی دعوتو د درس او تدریس کوي د نورو ته دی بس نه وایي او بله ډله د تزکیه او تصوف کوي د نورو ته د سپک نه ګوري دا ټول د دین شعبې دي مصطفی پیغمبرو به یک وخت ټول کارونه کول امت کمزوری دی د مصطفی هر ادا د ژوندی کی خپل منځ کې د تقسیم کې او د یو بل احترام دی کوي بسم الله الرحمن الرحیم سلسله د دروس سیرت خیر الورا صلی الله علیه وسلم په نوم باندې شروع ده د څلورمې هجري واقعات او د صحابه کرامو شهادتونه د قبایلو غدر او دوکا تفصیل سره تقریبا ذکر شو دام یادوا چې په دې کال باندې اکثر دوکې او فراډونه خو شوي دي خدا د بزدلۍ او د لاچارۍ حربې وې چې طاقت نو آقا سره د مخامخ مقابلې او بیا دا دې ستا ذهن کې وي چې کله د احد معرکه وشوه نو ابو سفیان جناب عمر رضی الله عنه سره خبرې کړې وي او د احد په معرکه کې چې کله هغوی واپس تلل نو ویلي و په دې باندې بس نه ده را روان کال زمونږ او ستاسو به بیا د بدر په میدان کې پتلی په دې بس نه ده آقا کریم جناب عمر ته ویلا ورته ووایا چې را روان کال به د بدر په میدان کې په دې ورځو کې پتلی واده وشوه څلورمه هجري ده 4 چاپیره غدر فراډونه او دوکې وشوې آقا کریم په خپله باندې بعضې سفرونو ته تیزی سره ووتو او همدغه رنګ صحابه کرام مختلف علاقو ته واستول او د خلکو په زړونو کې یره کېنول دا مهمات شروع دي چې دې وخت کې دې حالاتو کې د شوال میاش بیا راغله او آقا کریم خو صادق الوعد دی خپل وعدې پوره کوي او بیا په بعضې ځایونو باندې سترګې هم نه پټوي صحابو ته وایي هلکه بدر کې واقعه ده هغوی سره هم تیر کال چې واده کړې ده خلک به را روان شوي او موږ چې نه یو خوند نه کوي اله زر تیار شئ چې واده ورسره پوره کړو څلورم کال دی حالات څومره خراب دي فراډ او دوکې څومره دي آقا 1.5 صحابه ځان سره کړل او د بدر ډاګې ته لاړ په هغه ځای کې خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقریبا 8 ورځې حساب شو ابو سفیان هم واده کړې وه
نو اغم راوته دی پورا مضبوط لخکر سره. مر الزهران علاقه ورته وی چې هغه ځای ته راورسېدو. چا ورته وویل ته اوس روان یې؟ هغوی درته څو شپې ملته وویستې پراته دي. ځکه قبایل دي، خلک ځي راځي، پیغام رسان شته، تجارتي قافلې ځي. چې ابو سفیان ته پته ولګېده چې دا خو مخکې راغلي، نو دا خو موږ ور روان یو، او بدر کې مخکې نه دا موجود دي، دا خو موږ تباه یو، ګیر به شو. ملګرو ته وایي ګرانه قحطم دی او غریبیم ده او سکل پریشانم یو، مړه نه به ورځو، راځئ چې واپس. سره د پوره لښکر هغه واپس کلي ته وځغلېدو. الله دا کاو د هغه د فوجیانو روب یې په زړه کې واچولو. کنی یو ځلې پې سترګه سره وې او په احد کې آقا د هغه په نظر کې، نن خو چې د انګریز نه او د کفر نه متاثره دی، هغه خپل پیغمبر ته وایي تا بیللې ده. خو د ابو سفیان نظر دا نو، هغه ته پته وه چې ګټلې ده، او که نن ډاګې ته ورلم نو بیا مې کار خرابوي. هغه فوراً واپس لاړو. آقا بدر کې 8 ورځې پوره ورته انتظار کړی دی، او د بدر په میدان کې الته بازار و، په هغه بازار کې صحابو تجارتونه مو کړل، اغیستل خرڅولې مو کړل، ویټ انتظار هم کوي. الله ګټور مدینې منورې ته راواپس کړ. شوال او ذوالقعده کې دا د بدر دویمه غزوه ده چې آقا کریم وروتی دی، خو کافر نه دی راغلی. څلورمه هجري تمام شوه او 5مه هجري شروع کی. 5مه هجري چې کله شروع شوه، نو ته په دې باندې پوهې چې د جنوب په طرف باندې مدینې نه لاندې طرف باندې چې مکه ده، اکثر قبایل چا سره جوړ دي؟ مکې قریشو سره. پورته طرف باندې د قریشو دسترس نو، لاس نه رسېدو. آقا کریم د لاندې خلکو باندې خوب پریشر واچولو، هغوی دوکې موکې وکړې خپلې. دې اړخ ته د سمندر غاړې پورې او دې اړخ ته بعضې ځایونو پورې آقا بعضې قبایلو سره مذاکرات کړي دي، او د مدینې د سټیټ لاندې هغوی حکومت تسلیم کو، داخل شو. خبر راغې بار بار آقا خو دلته مصروف دی، د ریاست ذمہواری د خپل ملت ته حفاظت او تحفظ ورکول، هم داغه جان ته او هم داغه مال ته. دا ذمہواری د چا ده؟ د ریاست. زما په دې خبرو به سوچ کوئ. دا زه چې کومې خبرې کوم، ګورې دا تړلم کوم، سیرت هم ویم، موجوده زمانې سره د تیرې زمانې د آقا د سیرت تقابل هم درته کوم، او حالات باندې دې پویم. سیرت دې ته وایي وینا، ذهن کې کېده. لاندې خو ټول قبایلو هغوی سره خو پوزیشن جنګي دی. سټیټ د مدینې وجود ته راغلی، نظام جوړ دی، د ریاست ذمہواری دی چې خپل قوم ملت د هغوی د جان د مال د هغوی د ځمکې تحفظ وکړي. ذهن کار کوي که نه؟ دا د ریاست ذمہواری ده. آقا مصروف دی د شمال په طرف باندې چې شام دی، مدینې نه پورته طرف، نو دې طرف ته تر اوسه پورې آقا کم خاص مهمات او کم خاص سفرونه نه دي کړي. که تاسو وګورئ اکثر لاندې طرف دی. کومه قافله چې شام ته ځي او واپس راځي، نو خامخا څه ناڅه په لاره کې مزاحمت کوي، مقابله کوي. چا سره؟ یو قبیله ده په لاره کې آباده ده، وادي قرا ورته وایي، د شام په طرف باندې. په دې علاقه کې ډاکوان دي، غله دي. حنید بن عارض د دوی مشر دی.
مړه چې په مین روډ باندې کومه قافله تیریږي بس دی روز یو قافله لوټ کوي. نه اسلامي ریاست مني، نه کوم مملکت مني، نه د چا نه یره ترهه شته، بې باکه د قبایلو پوزیشن دی او قافلې لوټ کوي. ته کراچۍ ته ځې، شپږ اته بسونه شریک شي بیا اوړي. دا چې زه داسې وړوکی ماشوم هم کراچۍ ته تلم، شپږ اووه کالو ما، نو هم ګاډي ولاړو، زه ماشوم ما خبرې راته یاد دي. نو ډېر ګاډي او په هغه ټایم مسلماني و، خلک ښه وه، نو ټولې زنانه او نارینه په بس کې هغه ورد کوي، ذکر کوي، صورت یاسینونه وایي. ما ته لږ یاد دي. نو ما مور ته ویل چې امې دا څه چل دی؟ نو هغه ما ته وایي بچی آیات کرسي وایه او ډېر آیات کرسي وایه، دلته کې غله دي. دا زه د هغه زمانې خبره کوم. هغه زمانې نه تر اوسه پورې دا دی اوس بوډاتوب ته لنډ دی. په دې زمانه کې هم شپږ اته بسه یو ځای شي او اوړي، ولې هغه غله هلته کېږي. تاسو یې پېژنئ کټ شی کې ډاکو پېژنئ که دا ډاکوان ریاست مدینې ته لاره کې او حنید بن عارض د هغوی لیډنګ کولو. اکا کریم ته بار بار دا رپورټ راځي، 5 هجري شروع شو، اراده یې وکړه زه چې د دې ډاکوانو حل معلوم کو چې دا څه پوزیشن کې دي. په موږ باندې لازمه د ریاست جوړول نه دي، جوړ دی پریکټیکل د پاکستان حکومت ته یې خیم چې امیر او لیډر او آرمی چیف به په خپله ځي او هلته به صفۍ کوي چې د قوم حفاظت وشي. دا چلی دی موجوده حکمران ته خولی دی. موجوده حکمران ورته وایي زه خپله غلیم، ته د نورو پرېږده چې ټول لوټ کړي، ما نه چې کم بد شي هغه چې لاره کې لوټ شي ښه ده. څه به زه لوټ کوم او څه چې په لاره کې لوټ شي ښه ده، دې کې زمونږ بله ده که. اکا کریم ریاست مدینه دا فکر نه دی. چغیوال خو آسان دی، ریاست مدینه ریاست مدینه، خو ریاست مدینه جوړول دا ګران کار. ریاست مدینه دمې ګډول آسان کار دی. پردی لونه په سړک باندې میاشتو میاشتو باندې ودکول آسان کار دی، خو ریاست مدینه کې د ام عماره کردار ګوره ډېر ګران دی. ریاست مدینه شته، هلته هم د قوم لور و دلته هم د قوم لونه دي، خو کردار کې فرق دی. هلته د قوم لور وه تنې تنها دا کانه چاپیره جنګېده او خپل زامن او خاوند هم جنګولو، او دلته هم د قوم لور د خو ګډېږي. نو زه ستا د ټکي مخالفت نه کوم، ښایسته ټکی دی، خو غواړم چې داسې کردار هم جوړ کړم، د قوم د لور داسې تربیت هم وکړم. رونو دوکه کېږئ ما، د یهودو چال ډېر ناشنا دی او ډېر عجب دی، او زما پالټۍ سره خو کار شته دی نه، زما کردار سره کار دی، او کردار به لازمن زما ډیپټي ده چې ټارګېټ کړم. پالټو سره مې کار نشته، ته ټول زما رونه یې او ټول زما بیک وک ریسپیکټ کوي. تاسو به ګورئ زما په دې مجلس کې هره پالټي وي او زما دې مجلس کې هر فکر والا کسی، خو چې کوم اسلام نه متاثره دی ټول زمونږ احترام کوي، لاس صفوي، زمونږ مجلس ته په خوښه راځي، موږ باندې فخر کوي. الحمدلله دې ته پته ده چې پالټي سره زمونږ کار نه، کردار سره هم کار، او نظریاتي خلق غم د کردار وړي، د پالټیانو غم نه وړي. ریاست مدینه دی او آقا کریم وی ډاکوان دی او هر ټایم رپورټ کیږي په هغې باندې. یو قافلم داسې پرسکونه نه تیریږي. صحابه 5 هجري ده، یار تیار شئ چې لږ تپوس یې وکړو دا څونه اوبو کې دي. په خپله ګل کائنات صلی الله علیه وسلم ترتیب تیار کو او په دې ترتیب کې 500 کسان تیار کړل. او هغه ملک چې و کتا ته یاد زید بن حارثه چې مکه له ډاکوانو لوټ کړی، مدینه کې خرڅ کړی
او بیا د آقا جولې ترالو، آقا ورته بچی ویلو، هغه بچی اوس تکړه دی او ځوان دی او د کردار دی، او آقا ډیرو ته نه وی، شروع د خپلو یارانو نه کوي. نو زید بن حارثه ته وی ګوله ته دا 1500 کسان واخله او د ډاکوانو په طرف لاړ شه، کلیر کټ خبره ورسره وکړه، دعوت هم ورکه او د دې کار نه منع که، او که جنگ کوي نو بسم الله، हम तो आजमाए हुए हैं, बिस्मिल्लाह. जनाबे जैद बिन हारिसा लाड़ो तमाम प्रोसेस इस्लामी पूरा को दीते दावत वर को मने कच इस्लामी स्टेटो मन उमंग दागे फौजियान ता तरागली पुयऊ दिए न पुएगे जंगों का बस हुनैद बिन हारिस मैदान तो हुआ तो वही जंग को जंगियों को अवल सर के खेदे छुट्टी को सरितियों वालों और जहन्नम रसीले को बकाया कौम ची लीडर इतियों वालों खपे उखवाए दे देर खलक अगर पशा बांधे तख्ते दल बाजू पकी ईमान रोड़ो और दे इस्लामी स्टेट ताबे शो नौका करीम द शमाल पर तरफ बांधे कबाइल दे इस्लामी हुकूमत ताबे खलको तैलारा पाका का मदीने वाला उतेवेल ब्या का कम केसो शोमंग ता खबर रा कई उस्तासु तिजारतुन लबर शाम तजई लारा के बरोका वटनी द इस्लामी रियासत दे पजोर बांधे सम न कीगी गजो मैदान याद मुकाबलों की और या बस स्टेट में जमा पर खबर पोश हुई दो दा पहला वाकया रिपोर्ट शुआ अवल नंबर द शमाल पर तरफ बांधे चाका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द गलो द डाकवानो लार उनीवा और तमाम उम्मत था अब इस्लामी रियासतों ते दावत वर्को चे ख्याल साथ अखपल को गल नशी के दे द रियासत सरबरा अगबामिन वी और सादिक भी कौम सरबरिश्ती ने और कौम बखपल औलाद गणी दखपल जान न बतरजी वर्कई अखपल कौम था और जान बद कौम सैयदुल कौम खादिमुहुम पर बुनियाद बांधे सरदार द कौम नौकर भी नो हमेशा ब नौकरी खई और ब्या रुस्तो जमाना के जनाब उमर जनाब अबू बकर जनाब उस्मान अली उल मुर्तजा कलंदर अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन उमर बिन अब्दुल अजीज खपल किरदार सरखकारा का चकम किरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उम्मत तबरीख पोइशोई नो द डाकवानो सफाया द चौका इस्लामी रियासत मुसलमान दीन रुस्तो तासु तपत द शमाल पर तरफ बांधे दे अड़खता दचा बद शहीदा मशरिकता किसरा फारस और दे अड़खता दचा बद शहीदा रूम कैसर रूम खबर तब सोच कवई रूम सूरज मख के द बदर पर मौका बांधे दिल तब मशरक वस्ता के वहलो खोड़ल मुशरिकानो और पागजे के पूरता वहलो खोड़ल किसरा और फारस दरूम पलास रूमम अहली किताब दी औलान दे आका करीम खो मबऊस थे पैगंबर कुरान रागले खबर रागे पोजीशन हालात दा जोड़ शो शिरूम खुस्तर की सरे शवीरी किसरा ले गरब वर्कड़े दे द टाप शिकस्ते वर्कड़े खपल फौजुना अगर मशरक वस्ता शमाल के जमकई और द हिजाज मुकद्दस द सऊदीया पबोंड्रे बांधे खपल अफवाज डली डली रास्तूली दे वगजे बांधे अगई पड़ा हुआ छोड़े यो रिपोर्ट पोई गई आगा शाम के सोकड़ल द आका करीम द हिजाज द जमके द अरबो पबोंड्रे बांधे रूम तैयार स्तर गिसरे बे नागी तम द मदीने हालात मालूम दल चदल तयो नवे रियासत जोड़ेगी और ब्या दागी पोजीशन देर मजबूत रवान दे नखपल खुदाई खारा कोला और माता सुतवेली हर जोरवर हुकूमत चराशी नो निजदे खोशा कमजोरी हुकूमतुना पाल आसाना जुनता न प्रीदी
دی وجه نه زمونږ اقدامي جهاد حکم دی. ما تاسو ته ویلي داسې نو شام کې هغوی پړه اچولی دی، یو مسله ده. دویمه مسله دلته کې داسې یو چوره ده او داسې یو چوک دی چې د حجاز قافلې پورته شام عراق ته ځي نو هم دې چوک ته رسي، د عراق نه کومه قافله راځي نو هم دې چوک ته راځي، او د شام نه چې کومه قافله راځي هم دې چوک ته راځي. دا چوک دی، دا حجاز، دا شام او دا عراق، او دې چوک کې ټول جمع کیږي. پوهېږئ ذهن ته راځي؟ دا بره چوک دې کې ټول جمع کیږي. د هرې قافلې په دې باندې د تګ لار ده. دلته یو قوم آباد دی، نبطي، نبطیان، دا یو قوم دی آباد. نو کم قوم چې داسې چوک کې وي یا مرکزي منډۍ سره وي یا د سمندر په غاړه باندې وي نو هغه بزنسمین قومي، تاجر قومي، او هغه جنگ او لانجه نه خوښوي بلکې تجارت ته نقصان رسي، نو همیشه خپل تجارت په وړاندې باندې بوځي. پوهېږئ دا نبطي قوم دلته آباد دی او د دې خپل کاروبار د ستوانو او د زیتونو د تیلو دی. دې وخت کې چې کم تیل وي، شمه ده او بل دی او بل دی، زمونږ وطنونو کې غوړي دي، نو د هغې نه بغیر ګزران کېږي نه. د هر کور لازمي جز دی ده او د هر خوراک حصه د غوړ، نو ټولو کې زیات استعمال د دې دی. همدغه خبره ده چې هغه خلکو د تیلو د زیتونو کار کولو او شام سره ټچ دی، عراق سره دی، نو کم طرف ته به هم چې غوښتل نو د خوراکونو سپلای کولو او ښه په اسانه کولو مالداره خلک. او صرف دا نه، نور خوراکونه هم چې څومره وو مختلفو منډیانو نه به په دې تېرېدل، نو هلته به یې اخیستل، جمع کولې، او دې خلکو به په خپله د قافلو ملګرتیا کولو او خوراکونه به یو وطن ته بل وطن ته رسول. اوس دا روم چې کله دې ځای ته راورسېدو بونډرۍ ته د شام، نو پهله نمبر یری د حجاز مقدس د ریاست مدینه په زړه کې اچول غوښتل یو، او دویم دا ځکه ستا فوج چې بارډر ته راورسي نو که جنگ نم وي نو خطره وي، حالات خراب وي. اکا ته دا رپورټ هم راورسېدو، ادارې خو شته که نه، ریاست دی که. دویم رپورټ دا راورسېدو چې د شام بادشاه، د روم بادشاه، رومنیانو هغوی په نبطي قوم باندې پابندي ولګوله چې حجاز ته به خوراک نه بوځئ او نه وړئ، نو هغوی باندې تجارتي پابندي ولګوله. نو دا خو ټول جنگ ته لار جوړول دي که چې ستا وطن ته د کوم ځای نه خوراک راځي او ته ورته بارډر بند کې، نو دلته کې به د خلکو تجارت خراب شي، نو چې کله دا لوږې تندې سره مخ شي نو خامخا به دا خلک د روټۍ غم کوي، دی په جنگ بیا څه کوي؟ نو یو خو قلت به راشي، دی به کمزوري شي، ضعیفان به شي، او بیا چې ستاسو خوښه کې څنګه عمله دې خوښه هغسې کوه. په خبره راسې نو نبطي قوم باندې رومن حکومت پابندي ولګول. آقا کریم صلی الله علیه وسلم ته د روم نه د خوراک حکومت وی دیتا چې خپل قوم ته به خوراک ورکوي، خپل قوم ته به د خوراک لارې کولاوي. حکومت دې ته نه وی چې خپل قوم باندې لوږې تندې اوقات راوي، حکومت دې ته نه وی، نور خو پوهېږي، دې ته نه وی چې تجارتي منډۍ د دې ځای د خلکو روزګار ښه دی نو دلته نه اوچت کا او بلې خطې ته یو سولې ته د هغه ځای د دې ځای خلکو روزګار تبعیې سره مخ کا او د هغه ځای د خلکو روزګار هغې ته ترقي ورکړه. خپلې بارډرې ټولې کولو که اگر چې دشمن مملکت دی او دلته چې مسلمان مملکت حدود ټچ دی نو دې ته بارډرې بندې کړه. هسې خبره ده سیاست زده که د محمد رسول الله نه، ولې موږ مسلمانان یو که نه،
او زمونږ ریاست اسلامي ریاست دی چې اسلامي ریاست ورته وایي نو بیا اسلامي کارونه پکې پکار په خوله دعوې اسانې دي کردار او عمل سره ښکاره کول دا ګران کار د محمد رسول الله دا ترتیبونه او فیصلې ذهن ته راځي دا کردار آقا کریم فوراً فیصله وکړه او د عمر ټولو کې لوی سفر ته اراده وکړه او د کسرا او د کیسر سنگم او د حجاز د لارې چورا او په هغه ځای کې جمع لښکرونه په خپل اصغره واچوله وایي نن به ځو هغه وطن ته ګورو مذاکرات کېږي څه ترې جوړېږي آقا کریم په خپله په اس باندې سور شو زر کسان ځان سره واغېستل شلم د ربیع الاول دی 15 هجري ده نه 15 د ربیع الاول دی او 15 هجري ده آقا ټولو کې سپیډ کې سفر شام ته وکړو او په هغه ځای کې پاتې شو په هغه ځای کې واردات او حالات ویم درته وکړل او 25 ورځو کې دا سفر بیا واپس هم کړی ده په شلم د ربیع الثاني مدینې ته راغلو دا ټولو کې لوی سفر دی او ته خپل کتاب لیکلو که چې د علاقه درته وښیم آقا تللی و دومة الجندل ته ویې ګوره صفحه نمبر 11 ټولو کې بره راشه وادي سرحان نه لاندې دومة الجندل درته ښکاري صفحه نمبر 11 باندې پورته وګوره دومة الجندل ښکاري درته دا چک پوینټ دی پوهېږئ دا اهم چوک دی چوراح د ښکاري تاسو ته دې اړخ ته څه دي کسرا او دې خوا څه دی شام او دا دومة الجندل مرکز دی او دا لاندې ټول حجاز دی دا دومة الجندل پوینټ ته آقا د دې مدینې منورې نه ختلی دی شام سرحدات دي ټولو کې لوی سفر آقا کریم په خپل ژوند کې دا کړی اسلامی ریاست والا سفر ریاستی سفر دی نه مخکې خو شام ته تللی و که نه عراق ته یعنی اسلامی ریاست کې زر کسان ورسره دي او 25 ورځو کې دا سفر کړی دی واپس هم راغلی آقا کریم پورته ورسېدو او په لاره کې بنو عذره قبیله د دې سفر نه څوک خبر هم نه کړل عام خبر هم خوره نه که زه چرته ځم صحابه هنګامي طور باندې تیار کړل راځئ پوینټونه ګوره نو یو په خپله هنګامي طور روان شوی خبرې نه دی ورکړی که خبرې ورکړی وي هغه خلک خبرېدل او بیا لوی حکومت سره مقابله وه نو خبر هم نه دی ورکړی نو حکومت ته پکار دی او د حکومت سربراه ته پکار دی چې کوم ځای ته داسې د خطرې سفر وي نو د هغې خبر بچاله نه ورکې او تا تم پکار دی چې داسې اهم سفر باندې ځې نو خلکو ته ډنډوره کوه ما غني نقصان سره به مخ شي او بیا معلومو لارو نه په پټو لارو تللی دی چې لاره کې قبایل آکو نه ویني په پټو لارو او لاره کې بنو عذره قبیله ده د هغې یو سړی چې هغه په لاره باندې پوهېږي ګایډ د ټاپ ای ځان سره کړی دی او هغه ته یې ویلي موږ داسې پټو لارو باندې دې چوک ته ورسوه چې هیڅ چاته زمونږ د راتګ اندازه ونه شي او بیا یې سفر هم په شپه کې کړی د روم لښکرې پرتې دي نبطیانو تجارت بند دی سحر تا قریب تهجد و مال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیتو رسول عظیم لخکر چه سحر رانا خورشوا رومیانو چوکتل وی دا دمرلوی لخکر چه تا تیارم نی ٹک دا پروت خدا سے فام کے دا جنگ نی آقای چوکتو حیران او پریشان آقا صحابو تو ویل حمله پیو کئی فوراً داغی ساروی او داغی بازے اگا دا ساروی سارنے کون کی اغا او امدک کرنگے شپنکیان او داغی اسلحہ سونی و او اغوی دو خپل دو پردے پشا باندو تختی دل واقعات علاقہ پریو
دې ته وایي شجاع پیغمبر. تا خو به اورېدلي که نه ابوجهل ته نو 99 ځل دروازه ټکولې وه او بیا وله نه راوتو. چې راووتو نو بیا پته نه لګي دا 99 ځل کیسه خو پکې ما ونه کته، ډېر کتابونه مې وکتل. تاسو به دا اورېدلي کلمه ووایو بس زه نه ویم او بس خیال خیر دې ووایو. خیال دې دی که نه؟ خیال دې دی؟ دا اسلام ګورې داسې نه دی، دا ډېر نر مذهب دی. لیک دا پوزیشن هم وګوره دا چې کوم وینې. خیال دې دی؟ ټیک ده دا خبرې کوئ خو د نورو نه انکار مه کوه. او دا ټول جدوجهد چې مسلسل جنګونو سره مخ دی، مسلسل جنګونو سره مخ دی. دا مسلسل جنګونه دا لږ ذهن کې کېده. زمونږ پیغمبر ډېر نر پیغمبر دی. کل کائنات دغه مقابلې ته نشي راتلی. کل کائنات مقابله چېرته کېدی شي؟ هلته مقابله شته نه، بس لنډه اوږده لاړو. روم چې ځان ته سویلو بیګای کسرا سوپر پاور ته شکست ورکړی دی. د هغه روم فوجیانې په شا باندې وتښتول. نو د هغه سړي نوم څه دی وایه؟ محمد صلی الله. وتښتېدل په شا، عقل ته ایثار شو. دا نه چې وتښتېدل نو رازغلي، نه، ایثار شو. نبطیانو ته وویل زمونږ دلته حکومت دی او موږ تاسو ته آزاد تجارت درکوو. صرف دا نه چې کلمه ووایه، مسلمانان شي زموږ سټیټ ومنئ، آزاد تجارت درکوو، په دې لارو باندې ځئ، زموږ ریاست ومنئ، په موږ باندې ستاسو دفاع ده. قوم یې واغېستو، قوم ورسره شامل شو، د اکا په لاس باندې بیعت وکړو او د شام حدودو ته د مدینې ریاست وغځېدو. وایه سبحان تا کله دا مو اورېدلي چې رسول الله بادشاه و او بادشاهي څنګه غځېدلې وه؟ چېرته مو اورېدلي دي؟ نه، صرف دا مو اورېدلي دي بس جي مونځ وکړه، خیر دی که نه، او خیر دی که نه راشه دا تلاوت درته قاعده درته وښیم، او خیر دی 1500 ځل سبحان الله الحمدلله وایه. دا رنګونه مه پیش کوه، رنګ پیش که د مصطفی. دای باندې مهد شوی دی. عجب پیغمبر الله را کړی. په لسو کالو کې حکومت هم غزولی دی، په لسو کالو کې یدخلون فی دین الله افواجا، ډلې ډلې خلک اسلام تم داخل کړي. په لسو کالو کې دا 10 سپارې قرآن هم امت ته ورکړی دی. او لسو کالو کې دا قرآن یعنی مدینه کې چې څومره نازل شوی دی د احکاماتو والا پوهېږي، دا قرآن د صحابو سینو کې محفوظ کړی. او په لسو کالو کې د احادیثو یو لویه ذخیره لکونه احادیث هم پرېښي دي. او په لسو کالو کې دنه قضاوت او فیصلې هم کړي دي. او په لسو کالو کې ودونه هم کړي دي، بچي هم راوړي دي. په لسو کالو کې امامتي هم کړې ده او خطبات هم کړي دي. او دې لسو کالو کې یو ریکارډ ریاست امت مسلمه ته پرېښی دی. او بیا دې امت ته وویل تاسو خو یوازې نشئ کولی، دا طاقت صرف د مصطفی دی چې حکومت هم کوي، صرف د مصطفی دی چې د جهاد په میدان هره ورځ کاري، صرف د مصطفی دی چې اخلاق هم ښیي، صرف د مصطفی دی چې مسجد نبوي کې مدرس دی، صرف د مصطفی دی چې په مصلی باندې امامت هم کوي، صرف د مصطفی دی چې د روژې احکامات بیانوي، د اعتکاف مسائل بیانوي، د نکاح احکامات بیانوي. صرف مصطفی دی چې ستاسو معاملات او د تجارت اصول درته ښیي. صرف مصطفی دی چې اندرون داخلي او خارجي پالیسیانو باندې دی پوهي. دا رنګ د نبوت دی چې به یک وخت ټول کولی شي. نن ټول امت شریک کا، به یک وخت دا ټول کارونه نشو کولی. حکم یې وکړو یو ډله دی دعوت کوي خو بل ته دې بد نه وایي، بله دې جهاد کوي خو دعوت ته دې بد نه وایي، بله دې دعوت او د درس او تدریس کوي دې نورو ته دې ابس نه وایي، او بله ډله دې تزکیه او تصوف کوي دې نورو ته دې سپک نه ګوري. دا ټول د دین شعبې دي. مصطفی پیغمبرو به یک وخت ټول کارونه کول. امت کمزوری دی، د مصطفی هر ادا دې ژوندی کي، خپل منځ کې دې تقسیم کړي او د یو بل احترام دې کوي.
دا د مصطفی وایا صلی الله علیه وسلم با یک وخت ارس کړی دی. آقا کریم صلی الله علیه وسلم دا سفر وکړو، لپتیان تابع شو او بیا الته پړاو اچولې، خو شای پوښتنه کړې څومره قبایل آباد دي؟ فلانی ځای کې فلانه قبیله ده، د عراق په حدودو کې فلانه قبیله ده، د شام په حدودو کې فلانه قبیله ده. ګل کائنات صلی الله علیه وسلم شل دیر صحابه د دې لښکر نه تقسیمه، یو امیر کوي ورشه هغوی ته خبر ورسوه، یا تابع شئ یا فیصله وکئ، ورشه هغوی ته خبر ورسوه یا تابع شئ یا فیصله وکئ. هغه اصولو باندې خبره کېده. خوشه تمام قبایل د آقا کریم صلی الله علیه وسلم قدمونو ته تسلیم شو. 25 ورځې ګل کائنات تربه د نیامه صلی الله علیه وسلم دا سفر وکړو او په 20 جمادی الثانی باندې آقا کریم مدینه منوره ته داخل شو. زمون پیغمبر اکمل او کامل دی. غلط ته چا پوی کړي او غلط دی گایډ کوي نن په مختلف ذهنیت سره. غز او دا میدان چیلنج در کوم تمام انبیاء او تمام امتونه، انبیاء کامل او اکمل دی په خپل دعوت کې چې سره راغلي دي، خو آقا کریم د تمام اکملو سردار او رهبر دی، د کاملینو نه اکمل مصطفی دی چې په هر نسبت باندې ریکارډ قوم پریښی دی. عیسی علیہ السلام خو رسول دی، انجیل شریف کتاب راغلی دی، زمون په هغه باندې ایمان دی. خو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض په بنیاد وین چې الله انبیاء ته یو بل د پاسه فضیلت ورکړي. سیدنا عیسی علیه السلام هغه په یو کمره کې گرفتار دی او دروازه کلو شوه، د چته اسمان ته لاړو. ریاست خو یې نه دی جوړ کړی که نه، مصطفی رهبر او رهنما دی، گرفتار دی، خو چې دنیا نه پرده کوله نو تا ته یو مضبوط اسلامي ریاست او سټیټ پرېښی دی. ټول اکمل دي په دعوت کې، په دغه کې. خو د آقا کریم صلی الله علیه وسلم په هر میدان کمال دی. استا جرم دی چې ته تنې خبر. واپس راغی دې ته د دومة الجند الغزوه وی چې آقا کریم په دې کې خپله شرکت کړی او دا سفر یې کړی او واپس راغی. نو اسلامی ریاست په مشرق وسطا کې شمال ته مو غځېدو او جنوب ته لاندې پورې وغځېدو. ما درته ویلي دي مختلفو مسایلو سره دا سټیټ مخ دی. مشرکان لا آزاد ګرځي فتح مکه کې فتح مکه خو لا نه ده شوې، نو هغوی د لاندې نه پلینونه کوي. خطرات ټول دلته نه دي. یو قبیله د مستلق ورته وایي، بنو مستلق قبیله د مکې مشرکانو هغوی سره مذاکرات وکړل. لږه زوروره ده او طاقتوره قبیله ده. دیم قبیلې ورته وویل یار ټیک ده، شریک به شو او په مدینه باندې به حمله وکړو، راځئ چې نن یې فیصله وکړو. بنو مستلق قبیله ده. مريسع یو علاقه ده، د علاقه یادېږي په یو چینه باندې، چونکې دا ځمکه دشته ده اوچه ځمکه ده، نو کوم ځای کې به چې چینه والته به خوشه قبایل آباد شو، هغه چینې نه به بیا اوبه استعمالول، ځکه اوبه د ژوند یو ضروري څیز دی، دې نه بغیر خو ژوند شته نه. مريسع علاقه ده. په مريسع علاقه کې چې دا کومه ډخته ده جنوب طرف ته د مکې په طرف باندې، او دا مريسع مشهوره ده په دې چینه باندې. چار چاپیره قبیله آباده ده. کومه قبیله؟ بنو مستلق. دې بنو مستلق قبیلې چې ایمان نه دی راوړی، حارث بن ابي زرار خزاعي د دې رهبر او لیډر دی. ته خپل کتاب کلو کا چې دا زه درته وښیم. صفحه نمبر 12 وګوره، لاندې مکه لیکلې ده. ګوره
اخره کې صفحه نمبر 12 ته راشه، مکه ده، بره په حدیبیه لیکلې ده او بره په مريسع لیکلې ده. خپل کتاب کې وګورئ 12 نمبر صفحه ده، د لاندې اړخ نه پرې راخېږه، حدیبیه ټکی ګورئ، جده سر سیند سمندر کې لیکلې ده جده، ورسره بره حدیبیه، او دې نه بره وګوره اول ټکی څه دی؟ مريسع. دې ځای کې دا قبیله آباد ده، د دې نه لاندې مکه ده. نو ګوره دا خلک ټول چا سره جوړ دي؟ مکې والو سره. دا مريسع. په دې ځای کې دا بنو مصطلق قبیله ده. اکا کریم صلی الله علیه وسلم ته د دې د غدر او د دې د پلان خبر راپورټ شو. ما درته ویلي دي سیستم دی، خبر رسی. اکا کریم یو صحابي فوراً واستولو چې ته لاړ شه او د دې خبرې تفتیش انویسټیګیشن وکړه چې لاندې پریشان د دې خلکو داسې خراب پلان دی په مدینه باندې د حملې، او دوی مکې قریشو سره کلک ولاړ دي او جوړ دي. هغه واپس راغی، وی قربان حق ده، پلان یې جوړ کړی دی، ورځ څو ورځو کې به په مدینه حمله وکړي، ځکه ما ته حالات معلوم شو. فوراً آقا کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو، لښکر تیار کو او د دې په طرف باندې رخت سفر شو، د شمال نه جنوب په طرف. چونکه دا یو قبیله وه او آقا د هغې د حملې نه مخکې دا هینډز اپ کول، هغې نه مخکې په دې حمله کوله چې دا به ځای په ځای ونیولی شي او یره پکې کېني. ذهن کار کوي؟ نو آقا کریم چې راتلو نو یو قبیله ده او د جنگ خطره کمه ده. دې ځای ته سوچ کوئ دا واقعه ګورې ډېره اهمه ده، دې سره زموږ بېشماره مسایل تړلي دي د قرآن ایاتونه. نو روان یو، دا ډېره اهمه ده، تیزۍ سره پکې سفر کو. عمده سفر دی چې آیاتونه نازل شوي دي، عمده سفر دی چې اسمان نه صورت نور راغلی دی. سوچ کوه دا ډېر اهم سفر دی. منافقان په مدینه کې دوه قبیلې خو تښتېدلي دي، یو پاتې د څوک دي؟ قریظه یهود، او دویم نمبر منافقانو نه خو مدینه خالی نه ده که نه. احد کې 3,500 چې واپس شو او لیډر عبدالله بن ابی شته دی، نو دا خو د هغه عادت دی چې هغه جنگ نه تښتي کوم ځای کې چې خطرې او د وجلو حالات وي. د منافق عادت دا وي چې هغه کوم ځای کې خپله ګټه ویني هلته ټیټ پاس کېږي، چاپلوسي کوي، او کوم ځای کې چې نقصان ویني هغه ځای ته لنډم نه ځي. نو جنگ کې به دی شاته کېدل چې چا باندې مونه وجلي. حدیث کې راځي مثل المنافق کشاة العائر بین الغنمین، د منافق مثال پشان د چیلۍ دی په منځ د دوو غټو رمو کې، په منځ د دوو غټو رمو کې. او پښتانه د دې حدیث ترجمه کوي او زه درته وایم پشان د واریزې چیلۍ دی د دوو رمو منځ کې، کدی خوا کې د وار سړېدو سیسټم یې خو دې ته ووړي او کدی خوا یې د وار سړېدو سیسټم یې نو دې خوا ووړي. کشاة العائر دې ته وایي، عائر واریزه چیلۍ. پښتو باندې خو پوهېږئ. نو د منافق مثال هم داسې دی چې تا سره یې فایده وه تا سره به چې ما سره یې فایده وه بیا به ما سره یي. منافق خپلیږي نه. نو همیشه عبدالله بن ابی بن ابن سلول هغه یریږي او سیټ کوي، خو چې نن دا جنگ راغی او ناڅاپه په هغې حمله ده، نو په دې کې ډېر چانسز دا شته چې هغوی به تیار نه یو، موږ چې پې مضبوط لښکر ورلو نو جنگ به کولی نه شي او غنیمتونه به ټول راشي، نو د خیره سره زمونږ به هم پکې ښه غبرګه برخه ورسي. خیال دی دی؟ نو عبدالله بن ابی ابن سلول هم ښه ښایسته ځان تیار کړی او جامې مامې استري کړی او بوټې پالش کړی. کاکا چېرته روانې؟ وایي جنگ له به نځو څه، وینې جنگ له به نځو څه، حالات خراب دي که نه، جنگ له روان یو. د رسول الله ملګرتیا به څوک کوي بیا؟ صحابو ته خو پته ده که نه. لالی سره د ډېرو ملګرو روان شو. چېرته ځي؟ جنگ له ځي. لښکر کې منافقان هم ننوت، صحابه کرام هم دي. محبوب پیغمبر خپلې دوه بیبیانې هم ځان سره کې، سیده عایشه سلام الله علیها او سیده ام سلمه
رضی الله تعالی عنها دا دوه بیبیانې ځان سره واخیستې. آقا کریم لاړو ورسېدو قوم ته، په هغې باندې یلغار شوی دی، 15,000 د هغې چیلی ګډې ونیولی شو، 2,000 اوښان ونیولی شو، 200 کورنۍ خلک غلامان شو، وینځې شوې، ټول په ټوله غنیمت دی. عبدالله بن ابی بس د خوشحالۍ نه مري. دا چې موږ راغلي وګوره څونه خیرونه پکې دي. خیال د دې کړه غنیمتونه یې ترلاسه شو، صحابه کرام هم موجود دي. آقا کریم عمدې مرحسې کې غزوه بني مستلق دی ته وایي. دا قوم ټول ګډ وډ کو، ګټه پرې راغله او غنیمتونه ترلاسه کړه. اوس هم دې مرحسې عقیدي د منافق کار څه دی؟ شیطانت. آقا کریم صلی الله علیه وسلم د دې چینې په غاړه باندې پړو اچولی دی. قوم قبیله فتح شوه، د هغې د فراډ او غدر نه خبر شو، هغې ټول زیر و زبر شو، هر څه یې ونیول او په صحابو باندې هملته غنیمتونه تقسیم شو. په دې خبر رسئ حارث بن ابي زرار دا سړی نو دی پټ شو تښتېدو چې حالات ورته پته ولګېده. سردار دی، لوري ونیولی شوه، جبیریه لوري گرفتار شو. نور خلک کله چې تقسیم د غنیمتونو کېدو نو ثابت بن قیس ته جبیریه ورسېده. ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنہ جبیریه واغسته. جبیریه ورته وویل زه د سردار لورې ما، داسې کار دی کتابت را سره وکړه. کتابت دې ته وایي چې زه به دله څه پیسې را پیدا کړم، در به کړم او ته به ما پرېږدې. نو دا را سره لیکل وکړه. دا اسانه الفاظو کې دی پوهېږم. ما زاده که هسې ونیولی شم او تقسیم شومه، ما زاده که څه چې غواړې به درکړم او ما به ته پرېږدې. هغه ورته ویل صحیح ده، کتابت به در سره وکړم. دا نیغ راله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قدم ته، قربان د سردار لورې ما او د عام کس ته مې ما واله کوه او ما سره هغه کتابت ته تیار دی. ته ډېر رحم کوونکی، شفقت کوونکی، نو زه خو هسې وینځه یمه، قربان ما د طرف نه لږې پیسې ورکه او ما ازاده که، او که غواړې نو تا سره به پاتې شو، ولې ته سردار یې. اکا ورته وویل بلکل ایمان راوړه او زه به دې پیسې ادا کړم، پیسې به ورکړم او ما سره به نکاح وکړي. ولې کوله چې دې علاقه کې بني مستلق نوې قبیله ده، خطرناک خلک دي. نو که زه د دې جینۍ وکړم نو دعوت د اسلام به آسان شي. دوی به ما ته د زوم په نظر باندې ګوري، زه به ورته د سخرګنۍ په نظر، یو رشته او لینک او لاره به جوړه شي، خبرې اترې به اسانې شي، کېدای شي دوی مسلمانان شي. بني آقا په ښځو څه کوي؟ او چې ته وینځه ونیسې نو وینځه خو پاتې مخلوق یې، هغې سره څوک واده کوي؟ خو آقا کریم مد نظر خبره ساتي. زما په خبره پوهېږي؟ جویریې چې ونیوه ایمان یې راوړو نو د هغه حیثیت نه حیثیت اسمان ته رسي. آقا کریم ورسره هملته نکاح وکړه. پلار خو یې تښتېدلی دی چې څنګه یې نکاح وکړه. د صحابه وفات ته ګوره، بعضې لیډران صحابه راغلل ورته وایي قربان افریقا ته کې هم دا ګټې وکړې ورسم واغېستل، لوګی شم ده نه دا جویریه تا په نکاح که، نو دا خو ګوره اوس ستا سخرګنۍ ده او موږ بیا هم د دې دا ټول مالونه یو څه خوند نه کوي. موږ ټول صحابه تیار یو دې ته چې زموږ نه دا غنیمتونه واپس واله، دی په خپل کلي کې پرېږده، سخرګنۍ دې ده. د جویریې په برکت باندې دا ټول قوم به موږ ازاد کړو، غلامان وینځې به ورکړو. دا صحابو په مشوره وشو. د آقا یې دومره ریسپیکټ او احترام کړی، ټول قوم یې پرېښو. جویریې ځان سره نکاح ده که نه، بیبي ده راوسته. سیده عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما د جویریې نه د خپل قوم دپاره د برکت نه ډکه لویه ښځه نه ده لیدلې. دا یې څوک وایي؟ عایشه. عایشه یې بنده
ته سوچ وکړې ښه څومره پاکه ده او څومره عجب ده چې د بن باره کې هم داسې الفاظ وایي. معلومه شوه هلته بن من ټکي نه وه، هلته ټکي ټول د اسلام د محبت او د وفا و. وایي ما د جویریې نه ډېره د برکت خاوند ده د خپل قوم په حق کې نه ده لیدلې چې د دې څنګه نکاح وشوه. 15,000 چیلي ګډان او دې سره 2,000 اوښان او 200 کورنۍ، دا ټول آزاد شو. جویریه د خپل قوم دپاره په شان د باران رحمت وګرځېده. نو منافق څه لپاره تللی و؟ وایه پیسې به میلو شي. نو چې هغه هر څه صحابه واپس کړو نو عبدالله ابن ابی ته هم وایي کاکا جمع کوه واپس. نو کاکا مال جمع کو. نو چې دا جمع کو نو طبیعت خو یې ډېر خټه شو که. نو اوس تیار کېله دی چې په دې وخت کې انصار او مهاجرین دواړو یو بل سره وفا او یاري ده او 2 صحابه ملګري دي. په کوی باندې هم دې مرسع کې اوبه ډکوي. نو یو مهاجر صحابي راغو، انصار صحابي دی، هغه اوبه ډکوي. د مهاجر صحابي په لاس باندې یا په خپل لوښي باندې په ډیډو دي داسې والو زرکه وکړه. د انسان طبیعت په یو ټایم یو رنګ نی، ملګري ټول عمر ګپ لګوي سم نی او یو ټایم کې تیار څه باندې به بوجي یا به څه شوي یا به ستړی. نو چې هسې ورسره ولګېد ډایرکټ درته مړه د سړی بچی دا څه کې اومکه ملګری چې ستا لوی لوی بوجونه یې برداشت کړي معاشره باندې خو پوهېږي که نه. هغه انصاري صحابي لی چې شاته نه داسې په ارام ګزار ورکړی دی هغه ورته راوړېدو زمانه یو خو دا ټایم پیژنه که خبرې تیزې شوې. مهاجر هم تیز شو، انصاري صحابي هم تیز شو. دې وخت کې د دوی اوازونه بلند شو. بس د انصاري صحابي خپلو انصارو ته آواز وکړو ای انصارو راشئ مړه دی خو ځان شرمولی دی. مهاجر صحابي هم دقه رنګ آواز وکړو چې کله یې دا دواړه آوازونه وکړل اکا په خیمه کې واورېدل. او دا د تعصب نارې، دا د قومیت نارې او دا د دشمنۍ او د بغض او د ضد نارې. خیال کوئ دا بدبوداره نارې دي، په دې نارو پابندي ده چې ونه وهئ. صحابه فوراً ایمان دی که نه. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم، الله د هغوی د زړونو امتحان اخیستی دی او زړونه یې د تقوا نه ډک دي. هغه خلک لانجو والا نه دي چې راله خبره اسلام بس خبره ختمه. اوازونه فوراً دم شو او اکا وایي تاسو رونه زه خو دې بدبوداره نارو ختمولو نه راغلی. مدینه کې مواخات او هم دې دپاره و د انصارو او د مهاجرینو خپل منځ کې محبتونه او په یو کور کې اوسېدل دې دپاره و. تاسو بیا د قومیت نارې د جهالت نارې چې یو قوم به وویل راپاسو بل به مو ویل او په وړه خبره جنګ او بیا د یو بل کوپړو کې شراب، زه خو د دې ختمولو نه راغلی. خبره جوړه شوه، ذهن کار کوي، فوراً رفع دفع شو. صحابه چې کله خبرې واورېدې خاموش شو. رونه دي، محبت دی. دې وخت کې عبدالله ابن ابی تیار بوټ سوټ ناست و که مخکې نه یې ډکه وه. هغه اوس ناست دی، څو انصار ورسره دي. هغوی ته وایي ما درته ویل نه او دې کتو دا جنګ همدې نه یریدو که نه. دا مهاجرین راغلي دي که نه، دی اوس موږ خرابول غواړي، زموږ پر اوټو باندې غټ شو او چې کله صبح شو اوس موږ ته میو. د دې تپوس به ترې نه زه کومه چې مدینې ته لاړو لیخرجن الاعز منها الاذل. دا ذلیلان د لوباسم موږ عزتمن خلک یو، دی په موږ نیغې نیغې خبرې کوي. ګوره هوا ورکوي اش جوړې او ختمې خبرې له دا منافق څه کوي شیطان دی که په خبره پوهېږئ. د ډیپټي دا شروع که چې شیطانتي شروع دا د واپسۍ کیسه ده. اکا کریم ته جناب زید بن ارقم ماشوم دی، هغه هلته کې ولاړو، ټولې خبرې واورېدې. نیغ راغی رسول الله مبارک ته وایي فلانی خو داسې کیسې کوي او دا ټکي وویل. اکا د تفشیش دپاره صحابه وسول او ده ته وایي بچی داسې مه وایه، ته نه یې پوهې دا به تا غلطه اورېدلي. دا د صبر او دا د مشرانو
کمال چې هغه به خبره رفع دفع کوي او پوینټونه ګوره او مشري زده که دلته نه مشري خلک څنګه کوي مشري زده که یو ځای کې هم خبره رفع دفع که دا بدبوداره ناري ونه وهئ خبره ختمه شوه عبدالله ابن ابی بن سلول ورته څه کوي بیا پوکې ورکوي او سکروټې بیا راتازه کوي نو چې کله دا خبرې وکړي او شیطانت دی او ډکی د پیسو د مال د چې تېنه تلي دي نو زید بن ارقم ته وایي بچې تا به نه اورېدې ته ماشومې بس چوپ شه او ته قسم دی یا رسول الله ما داسې تېنه واورېدل اکا تفشیش وکړو ځکه ورته پته وه چې دا خو لاره کې نور نقصان کوي چې تفشیش وکړو خبرې همداسې شوې وي چې کله دا خبره واورېده اکا کریم ورته ویل تا داسې ویلې قرآنونه شروع کو قسمونه ما د خدای وایي که ما ویلي الله رب العالمین وایي ته به قسمونه خورې ما خبره نه واورېده که نه قرآن کې آیات رالو لیخرجن الاعز منها العذر ولله العزة ولرسوله تا دا وویل دی سړي وویل دا زید بن ارقم ماشوم چې څه اورېدلي دي ټکي اورېدلي دي د هغه دفاع کې مولا خبره کوي دی منافق هم داسې ویلي دي چې مدینې ته موږ لاړ شو دا ذلیل به وباسو موږ عزتمن یو موږ بس عزت والا پاتې کېږو دا ذلیلان به وباسو او نسبت د ذلت ګل کائنات رهبر او رهنما قائد او امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دغه قوم ته پوه شوې دې وخت کې عبدالله د رسول الله صحابي دی او د ده زوی دی هغه نیغ راغی ورته وایي یا رسول الله اجازه راکړه چې د دې دوست دا سر خو ووهم پلار ورته یادوي پلار دې داسې خبرې کوي او ته پریشانه کړي اجازه را چې دا سر تې نه ووهم که بل سړی ووایي نو بیا به ما ته پیغوري ما ته ووایه اجازه راکړه چې دا سر یې ووهم او لانجې نه دې خلاص کړم د ده دا یو شرم نه دی اکا ورته وایي نه ستا پلار دی ښه اخلاق ورسره کوه لیډر دی ته وایي ښه اخلاق ورسره کوه دی په دې وخت کې منافق وي دا چې هغه ته سم کارونه نه ښکاري وړوکی کار چې لږ د نقصان وګوري نو بیا هغې له دونه هوا ورکړي چې بوت یې نه جوړوي نو دا خو ناست دی دپاره دی اکا کریم خبره رفع دفع که او پوه شو په دې باندې چې دا خلک دلته کې پړو ناست دي نو سفر کې بل څه کار دی خو یا گپ شپ لګول دي دمه کول دي او یا روان دي همدا خبرې دي د اکا پلین ته ګوره نو مازدیګر ټیم دی مرصع علاقې نه اکا ټول تیار کړل او ورته وایي اله تیزۍ سره وځئ چېرته تیزۍ سره وځئ او د مکې په طرف مدینې په طرف باندې سفر کوئ سفر جاری شو مازدیګر ته قریب روان کړل چې د مونځ وخت راځي مونځ پې کوئ او بیا اله سفر کوئ ټوله مازدیګر نه ماښام ماسخوتنه پورې او بیا ټوله شپه سفر او بیا سحر هم سفر تر دې چې نور راوخته ورځ ګرمه شوه نو چې ته مازدیګر نه روان په اوښه باندې یا په اوښ باندې تر سحره پورې سفر وکې نو ستا به څومره تکاوت وي او ستړی به او څومره به تکلیف کې نو آقا کریم دا پلین ځکه وکړو چې کله ماسنور راوختو سړي کې وواله خلک یې ډېره کړل او ورته یې ویل ارام وکئ نو هر سړی چې یو بل سره کیني خبرې ته نه جوړېږي بټ ډایرک سریږ دي دې پلین کې د آقا څه کمالو دا سفر یې پې اوږد ځکه وکړو کني آقا خو به په دمه سفر کولو اوږد یې پې وکړو چې دی ښه ستړي مات ګوټ کي نو چې دی کوشي نو د شیطانانو د شیطانت خبرې به هغه ځای نیسي نه که بل ته کوي نو د هغه به میټر شاټي ورته چې مړه خدای دې غر که خوب تم پرېږده خیال دی او که خپله یې کوي نو خپله هم چې یو خبره کوي نو جام نه به اعلان دې زور کوي نو خپله به هم پروزي نو بس اکا ښه د ټاپ ستړي که او شیطانت ته یې منافقان وړو پرېنښو سلام دی وایه په محمد صلی الله پوهېږې څومره یې مصروف وساته د لیډر کمالي که نه دې ته وایي لیډر دمره یې ستړي که ځکه که دې په لاره پلینونه کوي چې مدینې ته رسي څومره منصوبې بیا جوړې کړي منافقان پکې دي نو بس سفر خو هسې هم دی د چا خوله هم نه جوړېږي ښه برابر که په سفر او چې کله یو ځای ته ورسېد وي ارام وکوي نو بس بیا یو قسم خپل سر نه شو راټینګولی نو خبرې او چې لا بیدار شوي نو هلې بیا روانې نو دا ترتیب سفر یې وکړو دا ذهن کې کېدی دی زده کړه کوئ
روان دی ما درته ویل منافق خو تاک کی کنه. بل ځای کې چې کله پړو واچولو نو د شپې ټیم دی. آقا کریم صلی الله علیه وسلم دمه دی. اوس چې د واپس د تګ ټیم راځي، یخ ټیم کې روانیږي، نو د قافلې د تګ نه مخکې تاسو به په بسونو کې کراچۍ لاهور ته سفر کړی، چې کله ګاډی روانیږي نو خلک فورا واشروم اټینډ کوي او موټل کې موټروی باندې یو ځای بل ځای تش مش اودس وکړي چې بیا سفر وګت دی دانه چې تش اودس ماتې وغیره نه راځي. نو مخکې نه آواز وشي نو 10 منټه دې له ورکړي چې تاسو خپل ځانونه تیار کړئ. دې وخت کې سیده کائنات عایشه صدیقه وایه رضی الله تعالی عنها، مور بیبي هغه پټه غونته کې تیاره ده که نه، د خپلې ډولۍ نه چې په اوښ باندې ډولۍ نصب وه د هغې نه ووته او داسې طرف ته لرې لاړه اودس ماتي دپاره. سفر ته ځان تیاري، مور ورسره ده که. او آقا کریم چېرته دی؟ هم صحابو کې دی. د زنانو بیل اړخ دی، صحابه بیل دي. سیده چې لاړه ځان فارغ شو، په دې وخت کې هارې په غاړه باندې و، هغه وشلېد. د مشکڼو هار دی یو، یا د غار کونډۍ ووته هار ترېنه ورک شو، نو تیاره د ښکاري نه، نو دا ورپسې ګرځي چې خدایه دا هار چېرته پرېوتو، دا هار چېرته پرېوتو، نو هغې پسې ګرځي. نو څو اودس ماته او څه هغې پسې ګرځېدل. او بیا د صحابو عدد دا د حدیث کې راځي آقا به د اودس ماتي دپاره دومره لرې تلو قضای حاجت دپاره چې د خلکو سترګو نه به پناه شو. نو څه مزل یې کړی دی، خلکو قافلې نه پناه ده. او بیا ټیم تیر شو، بیا هار ورک دی. نو سیده اخو ټول 5-10 منټو چې سیده واپس راغه، نو چې ګوري څوک هم نشته. سیده خو په ډولۍ کې به وه. صحابو ما درته ویل عایشه صدیقه بچپن کې خوراک کجوري مور پلار کرون، وجود ډک شو، پیغلې جنۍ وجود ډکېږي زر. چې واده شوه نو ښځه نو بیا د کور بارونه او بوجونه راشي، نو وجود واپس څه شي؟ کمزوری شي. دا مور او پلار زر وایي ای های لورې څنګه خرابه شوې دې کور کې چې واده مې کې، دا څونه ظلمونه در سره کوي. شوده کمکله ظلمونه ورسره نه کوي، چې واده شي بوجونه پرې راشي، هلته په تیاره و مور خدمت کولو، مور او پلار وله منډې والې، هر ښه شی چې کتوه یې پې خوړو. او اوس چې دلته واده شوي ده نو کار به کوي، خدمت به کوي، کور به ساتي، نو کمزوري کېږي. شیطان مور او پلار چې راشي او په کور کې په لور کور ورانوي، نو څه به ای تبای کې دا سیده نه جوړ که. اورېدلي دي که نه، دا مور او پلار شیطان په لور باندې کور ورانوي، په لور کور ورانوي. ظلم بیل شی دی ښکاري. مه کوه مداخلت د لور په کور کې، ګنې ټول عمر به پې هم ته شرمېږي، ته به ذلیلېږي. سیرت یې زده کړه. سیده وجود اطهر نه کمزورې شوې ده. بیا هغه ډولۍ درنه ډولۍ، بیا چې سړی په منډی نو سپک او دروند ته سوج نه زر تیزی سره کار کوي. وروسته وګوري والله وې دا ما په سر راوړی دا بوج کتلي هم دي. دا ولې په منډه وي هغه ټیم. نو سړی په دې باندې نه پوهېږي، ولې دا د سینس خبره ده چې کم طرف ته میل شي بل طرف ته هیر شي. ذهن کار کوي. نو صحابو تیزی سره د سیدې ډولۍ اوچته کړې ده او په اوښ باندې یې کېښی. دا ورته پته نشته چې تشه ده. قافله روانه شوه. سیده چې راله سم نشته، بس فوراً عقل او دانایی د سیدې ګوره وایه رضی الله تعالی زمونږ مور ده که. فوراً په هغه ځای کې کېناسته، منډې نه وایي چې اوس تیزه تیزه په منډو شي، یا په ریوس یا بل خوا منډه تړلې نه وایي. فوراً هلته کېناسته او خپل صادر په ځان باندې واچو. د آقا عادت دی چې کلم یو ځای کې سفر کوي نو مقدمة الجیش لښکر نه مخکې شپږ اته کسان استی چې تاسو موږ نه مخکې ځئ، لارم صفا کوئ، لارم برابروئ، او کوم ځای کې چې د دمې ښه ځای درته معلوم شي نو تاسو هلته موږ ته انتظار شئ، موږ چې راشو نو هلته به پړو واچوو. او شاته یې 2-3 صحابه پریښي چې تاسو موږ نه رستو راځئ. ادې دپاره چې موږ کله په مخکې باندې مزل کو او قافله پاس یو مخکې روانه شي،
نو ته که رستو راځې دې قافلې نه که څه پاتې را پاتې وي نو ځان سره به یې راوچتې او قافلې ته به یې رارسې. په دې خبره پوهېږئ؟ دا د آقا ترتیب دی صلی الله علیه وسلم. دې وخت کې یو صحابي خو شاته دی، عایشې صدیقې دا فکر وکړو چې هم دلته پاتې شه، ښځو ته عقل ښیي. په حج کې هره ښځه ورکېږي او په عمره کې ولې چې تا کوم ځای کې کینولي دي که چې ته دلته کښېنه، یا کوم ځای کې ستا نه لاس جدا شي ورکه شي نو پکار دی له دی چې دا دلته کښېني، نو دا هم درپسې لیونی منډې شروع کړي، نو ته چې واپس هغه ځای ته راشې نو دا دی. هلکه کله به ورکه نه شه چې کوم ځای کې ورکه شو هملته کښېنه. سړي کې دومره عقل چې هغه بې ځایه منډې نه وي، واپس په دې ریوس ځایونو راځي چې دلته کې وي. خیال دی دی. نو ښځه چې په منډو شي نو بس حج او عمره ابې د خاوند وکړي او بیا یو بل سره هلته په جنګ وي. ستا د لاسه دو شو، ستا ته ورکه شوې، ستا د لاسه هلکه رش کې به ورکېږي. ښځې ته دلته نه عقل وښایه چې کله ورکه شوې چېرته هملته کښېنه، بس هیڅ ټینشن به نه. سیده کائنات کښېناسته، که مخکې پته ولګېد اکا به زما تپوس کوي، ځکه راځي سورلی ته تپوس کوي څنګه یې څه پوزیشن دی، تپوس به کوي. نو چې نیم راپسې به خلک راستوي، او که شاته نس کم کسان پاتې دي هغه را باندې راشي نو چې راشي اوبه مې ویني ځان سره به مې بوځي. نو سیدې په ځان څادر واچولو خاطر جمع په دې ډاګه کې کېناسته. وی په ځان مې څادر اچولی دی او سترګې مې ورلې چې دې وخت کې مې اواز واورېدو انا لله و انا الیه راجعون، چې سر مې په دې انا لله ټکي باندې سترګې کلو شو چې ومې کته صفوان بن معطل رضی الله تعالی عنه، هغه صحابي چې اکا شاته پرېښی و چې ته به ریوس راځې څه پاتې روچتی به هغه ولاړ دی او شاکړی ولاړ دی. مور وی دې نه زیات بس هغه نه دي کړي چې ما ته یې کتلي، ویې کتل دا خو مور ده، فورا یې خپله سورلي کېنوله اوښ او ویې ویل مورې اوښ باندې وخېجه. وایي زه په اوښ باندې وختم او صفوان شاکړی مخې ته لاړو او دا اوښې مهار نه ونیو روان شو. ورځ تېره شوه، آقا پسې ورسېدو. آقا کریم صلی الله علیه وسلم لښکر ته چې ورسېدو ډېر خوشحاله شو. الحمدلله ما خو تپوس وکړو ته اوس راورسېدې، کسان مې تیارول اوس مې تپوس وکړو دا دی ته راورسېدې. ښه دی چې په عافیت باندې رالې. صفوان ته د برکت دعا وکړه. خبره ختمه شوه. خبره چې ختمه شوه نو کاکا خو شته که نه؟ هغه تلی دی له دی بچ چې هغه وکته چې دا خو صفوان سره راله او د رسول بیبي ده، نو غوږ کې یو کس ته وایي ودې کته پوی خو شوې که نه؟ یو ورځ یې هلته تېره کړه. دا به څه شوي؟ یو شپه دا خبره ما ته داسې ښه نه ښکاري، یو د ښه طرف باندې نه ده روانه. شیطانت یې وکړو. شیطانت داسې هوا اخلي چې ایسارېږي نه، او داسې هوا اخلي چې هغې دپاره سټپ نه وي. منافقانو ټولو کې خبره خوره شوه تر دې چې آقا کریم مدینې منورې ته راورسېدو نو دا ګونګوسې لا هغه ټایم آقا خبر نه دی. دا بدبخته چې کلي ته راورسېدو نو په کلي کې دې له مزید هوا ورکه. یو ورځ چې عایشه پاتې وه، یو ورځ نو دې هوا ډېر منافقان د مدینې ځان سره کړل او دې هوا بعضې سادهلوح مسلمانان هغې د ټینشن شکار. یو خبره چې داسې ډېره خوره شي نو خامخا ذهنونو کې ځای ونیسي. خبره مدینه کې خوره شوه او ډېر حده پورې خوره شوه چې د رسول الله بیبي صفوان سره پاتې شوې وه. دا ورځې شپې دي. آقا کریم صلی الله علیه وسلم پوزیشن دا دی چې خبر ورته راورسېدو نو ډېر خبر شو
او ډیر پریشانه شو. هغه قائد او رهبر او لیډر چې دی دپاره منډې وی، هغه رهبر چې د دې تربیت غواړي، هغه رهبر چې د دې ازادي غواړي، هغه رهبر چې دې ته یو سټیټ حکومت ورکړو. صحابه خو صحابه دي، خو په فریفته دي د صحابو کردار. عمر رضی الله عنه اکا ته وویل یا رسول الله ولې خپئ؟ دا عبدالله ابن ابی دله فیصله کوم. وی نه د فیصلې ټایم نه دی. خلک به وایي هغه پې پوه دی ووژلو، چې وی وژلو نور هم ګنده کېږي، داسې ګیر شي. سیده فرمایي ما ته هېڅ پته نشته، زه په کور کې خو دومره ده چې زما لږ طبیعت خراب و، سفر مې کړی و، نو ته به راباندې تله راتله. اکا کریم کور ته راننوځي نو تپوس کوي ما نه، مخکې به همیشه مال راتلو چې څنګه یې شي. حمیره د مینې نوم به یې راته اخیستو، چې راشي نو ما ته بس داسې هسې وګوري څنګه یې، زه ورته یم ښه، بس چوپ شي. کله زما په طرف را نشي، زما د نورو ملګرو نه تپوس وکړي چې بیبیانې دي، هغه څنګه ده عایشه ښه؟ وی دې خبرې زه بیخي ګنګس کړم چې څه چل شوی دی چې زما تپوس نه کوي او ما سره محبت نه کوي او خبرې نه کوي او زما په طرف نه راځي. نو دې خبرې زه ځان سره واخیستم. وی زمونږ په کور کې ام مستح صحابیه ده، د ابوبکر صدیق رشته داره ده رضی الله تعالی. هغه په کور کې ده، زه بیماره یم، طبیعت مې خراب دی، لږه مې تبم ده. نو وی زه د لاسه ونیوم او دسماتې ته مې ضرورت دی. نو په کور کې باترومونه نو، صحابیات به داسې او سړي به داسې باغ او ځنګل ته وتل ته به یې خپل دس پوره کول، ضرورت به پوره کول. د ام مستح د شپې زه واخیستم او داسې وجود مې لږ بېسوره دی، تبه مې ده، یخني مې کېږي. وایي ځان سره یې داسې بوتلمه، تر ننه زه نه یم خبر، ځان سره یې داسې بوتلمه او دس مې چې مات کو چې راتلم. نو وایي کمزوری شوی وم، دې د لاس نه نیولی یم، هېڅ نه یم خبر، بیمار یم، تندک مې ووالو. وایي خدای دې سمه کوه، الله دې وساته، ګورې داسې تندک دې ووالو، مستح دې خدای تعالی والا کی. نو مور وی ما ورته ویل چې مستح ته خیرې، جناب مستح رضی الله عنه بدری صحابي دی، خدای ته راضي دی، د خپل زوی ته ولې خیرې کې؟ مور ورته وی مستح ته خیرې کې، بدری صحابي او مولا ته راضي دی، خیرې ورته وی لورې څه خبرې؟ چې کوم افوا در خوره ده او کوم تهمت در باندې لګېدلی دی، اوس دې ته هم پته نشته چې عایشه خبر ده که نه، کوم تهمت در باندې لګېدلی دی، مستح هم شکار شوی دی. هم وایي چې کیدای شي شوي ټول خلک دا خبره کوي. مور ورته وایي څه؟ وایي تا باندې داسې تهمت دی. سیده کور ته راغله، ته به وایي چې زه به نن نه یم، کله به یم، هم یره، هم رب، هم یخني، ټوله شپه زار و کتار جړه. سحر شو اکا د مانځه نه راغی، ما ته وایي څنګه یې؟ وایي ما ورته ویل چې اجازه را، زه به مور کره لاړه شم، پلار کره به لاړه شم، بیماره یم، څو ورځې به پلار کره تیرې کړم، ښه به شم. څه مې ورته ونه ویل او کور ته راغله. چې رالم نو مور ام رومان مې په کور کې ده، هغې را باندې ځان ناجاڼه کړی دی. ورغلم مور سره کېناستم، ما ته مور وایي بیماره یې لورې؟ ما ورته ویل او بیماره یم. وایي ما مور ته ویل چې مورې داسې خبرې نه خبر شوم، دې کې ډېرې ورځې تېرې دي، میاشت لږ زمانه، 40 ورځې دا پراسس دی او د اسمان وحیم بنده ده. چې کور ته رالم مور ته مې وویل
چې داسې خبرې نه خبر په ما خو داسې تهمت دی. مور ورته وایي لورې او خبرې تا باندې تهمت دی. وایي زه د پلار نه ډېره حیا نه کوم، ما به د پلار نه ډېره حیا کوله. پلار به ما سره داسې مخامخ خبرې نه کولې. مور او پلار سنجیده پلار، یو ابوبکر کل کائنات د رسول الله عکس دی پکې. وایي زما پلار صدیق اکبر هغه ما سره داسې ډېر ګپ نه لګولو، خبرې به یې کولې، نوم به یې واغېستو، مخامخ خو سنجیده و او ما ته ډېره حیا کوله. نو وی چې څنګه مې مور نه واورېدل چې او تا باندې تهمت دی، نو ما ورته فوراً وویل چې بابا خبر دی؟ نو یو جام خبر دی. چې لور وي او د رسول الله ښځه او د صدیق بچی وي او بیا د حیا یو لینک وی پلار سره او سنجیدګي وي او پلار دې خبر دی. وایي چې دا ټکی مې واورېد چغه مې وواله په ځمکه راپرېوت چې پلار هم خبر دی داسې دی. بابا مې بره په چت باندې قرآن ویلو او بیا چې زما چغه یې واورېده نو لاندې راغی. وایي مور ته مې وایي چې دا ولې وایي مور مې ورته وایي چې خبرې نه خبر شوه. وایي صدیق اکبر سترګو کې اوښکې راځي او مور ته مې ویل چې خیال یې کوه. خو صدیق وایي خفه په دې ومه چې د جهالت په دور کې لا نبي نور راغلی، زما د پلار نیکونو لمن بېداغه و او زه په مکه کې یو عظیم شریف سړی یادېدم. د دې اعمالو نه د جهالت په دور کې زما کور پاکو، په دې نه پوهېدم چې شپه ده او که ورځ ده. جناب صدیق بره لاړو، خپل قرآن وایي او خیال یې کوه. آقا کریم صلی الله علیه وسلم جماعت کې ناست دی، صحابو ته وایي څه وکړو؟ جناب اسامه او علي ورسره دي. نو اسامه ورته وایي یا رسول الله لنډه اوږده څه وکړې؟ بس زه په دې باندې 100% یقین یم لا نعلم الا خیرا. د صدیق اکبر د کورنۍ او د عایشې په صداقت او پاک دامنۍ باندې د خیر نه علاوه زه بله خبره هېڅ نه پېژنم. قربان دی کې بل خبرې نشته. علي رضی الله عنه ورته وایي ته څه خبرې یا رسول الله؟ دا د کور مسله ده، لږ تپوس وکړه د بریرې نه چې ستاسو کور کې خادمه نوکره ده، که داسې څه لینک وي او تعلق وي ګډ وډ تعلق، نو خادمه او نوکر هغه خبرېږي، هغې ته پته وي. بریرې نه تپوس وکړه. سیدې عایشې ته چې دا خبره راورسېده نو علي رضی الله عنه نه به ډېره خفه وه چې تا څنګه مشوره ورکړه؟ علي ته ما نه پېژنې، خپل د خپلو نه ګیله کوي. علي پې ډېر ګران خو بیا هم روغ او محبتونو. بریره آقا کریم ته پوښتنه کوي بریرې عایشې حوالې سره خو څه خبر نه دا ځای حل وایي دا قرآن کلو کو دا ځای وګوره علم غیب رسول ته نه وي. که علم غیب وی نو دا دونه لویه پریشاني ولې وه؟ علم غیب رسول الله ته نه دا دیوبند عقیده زده کړه. آقا کریم صلی الله علیه وسلم بریرې ته وایي بریرې عایشې نه خو څه باندې خبر نه داسې؟ او ورته وایي قربان عایشه خولې دې د خلکو ماتې شي. عایشه خو داسې ساده ماشومه ده او وړه ده او داسې بولی بالی ساده ده،
د شپې وړه غږي مړه هغې باندې به زه څه ووایم د شپې وړه غږي او خوب ورشي لګن کې وړه په ځای پرېږدي او دودی او د چیلې بچي راځي هغه وړو کې خوله وي او بیا زه وله دا سوده اوچته کم او سنباله کم نه خو داسې ساده جینۍ ده او داسې ناجانه جینۍ ده هغه په دې خبرو پوهېږي اکا کریم نورم معلوماتو کو صحابو نورم زړه ښه کو منبر باندې کېناستو وی ما ټوله پوښتنه کړې ده د مدینې خلکو نن پورې څه نه وایي چوپ دی دا به په اکا څه تېرېده چې په کلي کې دومره لوی لیډر او رهبر او کل کائنات ته د پیغام رسي او په کور کې دا رنګ سنګینه مسله پریشانی جوړه کړي په اکا به څه تېرېده منبر ته وختو ویلا نعلم الا خیره حمد او ثنا یې وکړه د عایشې په باره کې ما ته ټول د خیر خلکو رپورټونه را رسي څوک شته چې زه د دې سړي نه د عایشې د عزت تپوس وکړم په عایشې باندې داسې تهمت لګولی او زما لمن داغداره کوي شته څوک چې زه د عایشې د عزت تپوس سړی راته معلوم دی هغه نه وکړم څوک به مې کومک او ملګرتیا وکړي نو سعد بن معاذ د اوس قبیلې سردار دی فوراً پاڅېدو وی یا رسول الله کومک دا یم کنه یاره په سعد بن معاذ د خدای کربها رحمتونه سپیشل نازل د عجب وفاګانې کړي دي ګوره هر ځای کې د دې کلندر نوم اورئ صحابه یا رسول الله زما د قبیلې سړی نو زه تا ته ضرورت نشته زه ترې پوښتنه کوم سر ته وا زه وله بس یم او که د ملګرو د قبیلې سړی خزرج یاد که نو ته اډر کوه او بیا یې تماشا کوه هلته سعد بن عبادم ناستو د خزرج قبیلې سردار او د عبدالله ابن ابی ابن سلول خبیث د ده د قبیلې و نو دا خبره پې بده ولګېده چې ده جوړې په ما طنز وکړو ولې زم صحابي ما نو ته ولې وایې چې زه به د هغې نه تپوس وکړم ته اشاره وکړه زه ترې نه شم کولی د خپل سړي نه دې خبرې باندې رسئ لږ سوچ وکئ د دوی خو زړه دشمني هم تېره ده اوس صحابه دي مؤمنان دي اتحاد اتفاق دی دا تا لکه چې په ما طنز وکړو چې زمونږ دی مونږ به ووژنو که د بلې راته اشاره وکړه چې زه یې د انجام ته ورسو چې دا خبره وشوه سعد ابن عباده پاسېدو وایي ته به څوک یې چې زما د کلي د سړي به ما نه تپوس کې جنګ شو د صحابو اختلاف راغی یو بل باندې اوازونه وکړو سعد بن معاذ ورته وایي ګران دي اشاره وکړي ته تماشه کوه چې تپوس د نبي څنګه کو ورته وایي ته ما نه د هېچا تپوس نشي کولی زه کولی شم هر څه او چې د ضد خبره شي دا ګز او دا میدان وي د منافق زمونږ د قبیلې ته یې تپوس وکړه اوسه شو که قبایل دي که نه یا خبرې سختې لاړې اکا فوراً خاموش د حل کېدو نه بل طرف ته خبره ځای په ځای پاتې شوه اکا کریم وایي بس خدای ته به خبره پاتې وي خاموشي وهم بنده د نه راځي میاش لږ زمانه تیره شو او دا خبرې دی او دا ګونګوسې دی او دې کلي کې تاویږي او صحابه هم هنګ دی او د وتو لارې نه ښکاري د عزت مسله ده که ډېر د پریشانۍ حل دی سیده فرمایي زما پلار په کور کې جومات جوړ کړی او تاسو ته یاد دي اول جومات مکه کې هم جوړ کړی او مدینه کې هم چې کله کور ته خپل کور برابر کو نو په هغې کې یو طرف ته جومات جوړ کړی دی چې زنانه هم پکې عبادت کوي او صدیق هم پکې قرآن وایي وایي زه هغه جومات ته لاړم او کېناستم او تلاوت مې کول او الله ته مې ژړل خو وایي ورځ چې تېرېږي نو زما حالت هره ورځ خرابېدو ته روان دی جړه مې د ودرېدو نوم نالي او پریشاني مې ډېرېږي هم دا پیغور دی چې کلي کې ګرځي مور راله تسلي راکوي پلار راته داسې وګوري او روان شي اکا مور کره مې نه راځي وایي نن ناسته یم تلاوت کوم جاړم د انصارو یو زنانه چې په ما ډېره دردېده
هغه هم راله را سره په سلګو سلګو ژړل. خوا کې مې کېناسته. وی وخت دی چې دروازه وټکېده او اکا کریم راننوت او بهر د افواه ورځ په ورځ حالت خرابېدو ته بوځي. صحابه لانجم منځ کې ښکاره شوه د صفایي کار نه کېږي. دې وخت کې اکا کریم چې راننوتو نو زه ډېره سوچ کوم چې څه به کېږي، تلاوت کوم جاړم. نیغ راغې انصاریه صحابه خوا شوه، نیغ راغې زما خوا کې داسې کېناستو. ډډې ته مې زه نه ګورم تلاوت کوم، قبلې ته مې مخ دی. وی پلار مې راغې فوراً دې بله اړخ ته کېناستو، مور مې ناستل. وی اکا راته وی عایشې که څه دننې شوي نو ما ته ووایه، زه به ستا په حق کې ګویې کوم. که څه نه شوي رښتیا ووایه. او عایشې انسان کمزوری دی، که څه دنه شوي نو بخښنه وغواړه. زه به هم تا دپاره الله نه بخښنه غواړم. بخښنه کوونکی دی، خلک معاف کړي. وی دا ټکي میں چې اورې تو ګوګل میں زړه بهر راغورځوي چې دا خو سم شک ټولو کې خو په خپل ځای او زما خو تا نه تمه وه، تو خو رؤوف الرحیم اکرام، زما خو هم تا سره وې او بچپن مې تا سره تېر کړی، تا دونه وخت کې زما حق کې څه ونه پېژندم. وی ما پلار ته مخ کو چې ما هغه سره نیغې خبرې نه شوې کولی. ورته ویل چې بابا جواب ورکړه که نه، زما له طرفه جواب ورکړه که نه، ستا لور داسې کولی شي. وی پلار مې وی بچیه ما ته پته نشته. وی دا اسره مې بنده شوه. مور ته مې وویل مورې ته ورته ووایه که نه. وی مور مې ما ته وی چې بچیه زه څه خبر یم، زه خو د کور دننه ښځی. وی دا دروازه مې بنده شوه. په دې وخت کې یو دروازه وه، اوښکې مې وچه شوې او مخ مې ور واړولو. ما ورته ویل یا رسول الله دا خلک چې څه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، په ذات مې د خدای قسم کما دا کار نی کړی او زه درته ووایم چې ما نه دی کړی نو تاسو یې نه منئ، ځکه دا افواس د ټولو مازغو ته رسېدلې ده. که زه ووایم چې ما دا کار نه دی کړی نو نه یې منئ، او که ویې ویم چې کړی مې دی نو ټول به سراسر ډارک ومنئ. پس زما حالت نن د یعقوب دی چې یوسف علیه السلام پسې ویل فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. بس صبر بهتر دی، زه سم نه ویم دی نه پس دا خلک چې څه وایي خدایه تا ته د هغې پته. ژړا وښکه انما اشکو بثي وحزني الى الله. ما هم تا نه دا آیاتونه اورېدلي دي، زما غم زما فریاد زما آه و بکا بس اوس هغه یو درته ده چې هغه در د هر چا دپاره دی. زه به هغه در ته وینا کوم، سوال کوم او هغه به زما پاکي بیانوي. ومې ژړل، حد مې وکړو. پس هغه درم زما په آه و بکا، په عاجزۍ او فریاد، په تذلل او خشوع و خضوع او بیا په هغه مسکینۍ باندې رحم وکړو. وایي زما دا ګمان و چې په ما باندې آیاتونه نشي راتلی. ګمان مې و چې جبریل به راشي او صفحې به مې بیان کړي، خو دا راته پته نه وه چې زما حق کې به تر قیامته پورې آیاتونه نازلېږي او قیامته پورې به لوستلی کېږي. مور بوتلم را باندې ټول څادرونه د کور واچول، یخني مې د وجود نه نه تله او تبه مې انتها کېده. طاقت مې دونه نشته چې خبره وکړم. اکا په طرف باندې ناست دی خاموش او چپ. صدیق هم ناست دی او وایي چې ما ته مې پلار وګوري زه داسې ګورم، چې ما ته مې دا پلار داسې وګوري
نو ډېر داسې مطمئن شي او چې آقا ته وګوري نو رنګونه بدلی را بدلی چې زما د استقامت ته په دې خبره کلک ولاړې تودري وګوري نو ډېر صبر شي چې یاره څه نشته او چې آقا ته وګوري چې آقا داسې پریشانه دی نو نبی دی نو رنګونه بدلیږي را بدلیږي صدیق خپله یو ځای کې وایي د ځمکې او د اسمانونو بوجونه یو خوا کا په دې ورځو کې په ما داسې بوج و لکه ګویا اوه واړه ځمکې اسمانونه د صدیق د پاسه پراته وایي دا حالت دی زه ناست یم او آقا کریم صلی الله علیه وسلم په کټ کې ناست دی آثار ښکاره شو د وایي زمونږ په کور کې بس زما فریاد و مسکینۍ عرش وخوځولو دروازې وټکول آثار ښکاره شو او وحی راغه د آقا تندین ماهجبین وی ما ته یاد دی د وحی پوزیشن کې چې داسې کړنګ جمې کې به پې چم چم پونه خولې را ماتې شوې وی ساس کې خولې په تندي راغې او لاندې را روانې شوې وی دې خولو سره زما د مور او پلار نه دم وتی دی چې نن به فیصله کېږي څه وشو ځکه دا خولې چې رالې وایي ده پته به لګي که او ډېر وخت پسې ساره میاشت پس وحي راغی او زما نو وایي زه داسې مطمئنه ومه چې مولا خو مې شته و هغه ته خو پته ده که نه هغه الله چا سره ظلم نه کوي کل کائنات دی چې مخالف شي مولا در سره بس دا دی بس ده سیده فرمایي زه پرته یم او دې وخت کې وحي راغه او آقا مې مور او پلار ته وویل چې عایشې ته خوشخبري واوروئ وی مور مې رامنډه که او پلار مې راته وی ابشري یا عایشه زیر قبول کا عایشې زیر قبول کا عایشې وی زه چوپ ناست یم نو پلار راته وی خاوند دی او ښځه ده که او د ښځې او خاوند بیل سوجي ښځه او خاوند دي زه تا دپاره معلم یم او استاذ یم خو ښځې دپاره خو خاوند دی وی فوراً مې مور راته وی او پلار راشه د آقا شکریا ادا کا آیاتونه رالو اولئک مبرؤون دا بری دی او پاک دی دا خلک چې څه وی دا اسې وی راشه ستا په حق کې وحي راغلی د آقا کریم صلی الله علیه وسلم شکریا ادا کا وی ما ورته ویل زه دا غرب شکریا ولې نه ادا کوم که رب چې زما مظلوم امداد وکړو آقا کریم دی خو هم د هغوی په خبرو کې پریشان او په سوچ کې زما صداقت هغه پټو زه شکریا د خپل مولا ولې ادا نه کم دا د عایشې حالت د سکر دی دې ته پیران حالت د سکر وی چې کل کائنات نه د انسان نظر وړي مخلوق نه او صرف په ذات د خالق کې هغه نظر مستغرق شي او وردوب شي کنی دا خدا کا برکت دی چې آیاتونه راغلل نو وحي وه نو آقاوونو وحي راغه کړه آقاوونو آیاتونه شان بیان کو کړه د آقا په سترګو باندې د عایشې صداقت بیان شو کنه کنی نو عایشه خو د آقا نه بغیر سم نه وکړه خو وایي زما سترګې د هر طرف نه واوړېدې ما ناز او انداز کې وویل دا غرب شکریا ولې نه ادا کوم کم رب چې زما امداد وکړو بس وایي غم ختم شو او د قرآن 10 آیاتونه الله رب العالمین په قرآن کې نازل کړل سورة نور دی اومه رکو ده الله فرمایي ان الذین جاءوا بالافک عصبة منکم تاسو نه یو ډله و دروغې ویلي دي لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم دا کم دروغ چې دی تاسو پورې تړلي دي او ویلي دي دا ګمان مه کوه چې دا تاسو دپاره د نقصان وه خیر لکم قیامت پورې عایشې ستا صفاهي او تطهیر قیامت پورې قرآن کې بیان شو د هر چا دپاره لکل امرئ منهم مکتسب من الاثم چا چې څه ګناه کړې ده اوس به ورته سزا ورو والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم او چا چې دا لوی جرم کړی او سپیشل هم دا خبره یې خوره کړې لوی عذاب ته به مخ شي او مؤمنانو لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا
وقالوا هذا افک مبین. اے د مدینې خلکو منافقانو، اے مؤمنانو مسلمانانو چې په دې خبره کې تاسو راغئ، تاسو چې دا خبره واورېده نو تاسو په یو بل د خیر ګمان ولې نه کولو او دا ولې نه ویل هذا افک مبین، دا دروغ دی. الله قوم ګرموي، داسې ولې نه ویل چې دا ښکاره دروغ دی، د رسول بیبي داسې نشي کولی. آیاتونه راځي نو د آقا کریم صلی الله علیه وسلم عظمت ولولا اذ سمعتموه، راځه دا ټول آیاتونه تفسیر نکوم. قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک هذا بهتان عظیم. دا ولې نه ویل چې کلم دا خبره واورېده چې خدای پاک دی دا پیشې باندې ښکاره تهمت دی، دې نه به براءت اظهار د آیاتونو نه مخکې کړی وکړ. آقا کریم دا آیاتونه واورول او دا آیاتونه مسجد نبوي ته لاړو، رنگ تازه دی، غم ختم شو، اسمان براءت آیاتونو کې راواستولو، په منبر باندې وختو، خطبه یې ویله او د دې آیاتونو تلاوت یې وکړو او بیا اعلان وکړو پوره 10 آیاتونه د صدیقې په شان کې په سورت نور کې واز کې شو. راغلل آقا خطبه وکړه او قوم ته وی اے خلکو چام چې په دې کې عیسی اغوستې وه 80 کوړې د قرآن په فیصله پې جاري شو. چام چې تهمت کې عیسی اغوستې وه کوړې پې جاري شو. قیامت پورې د پاکو زنانو عزت او عصمت قرآن محفوظ کو. اعلان یې وکړو چې ریاست صرف جوړول نه دي، په دې واقعه کې خیر و که سبا په پاک دامنه جنۍ باندې چا ګوته اوچتولې او تهمت یې لګولې څه سزا به هم ورکوله. قرآن کې احکامات راغه، د خپل داخلي پالیسۍ خیال وکئ، په زنانو به تهمتونه لګي، د هغوی د عزت پم خیال کې، څنګه د مال حفاظت کې، د نفس حفاظت کې، د عزتونو بم حفاظت کې. د آیاتونو کې خو مسله د آقا د کور نه راغله، خو په آیاتونو کې مسله تر قیامت پورې یو قانون نافذ شو او بیا آیاتونو کې الله جل وعلا فیصله کلیر کټ کا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یادو ساتئ خراب سړي له خرابه ښځئ او خراب ښځې له خراب خاوند دي. د پاک سړي پاکه ښځئ او د پاکې ښځې پاک خاوند دي. تهمت هم لګولو محمد رسول الله اسکا اتیا پدهر په تمام کائنات کې پاک او اوچت شخصیت دی. داغه په بستر الله کمزور ذات نه بساتی او نه برداشت کوي او نه پریدي. فیصله یې وکړه اولئک مبرؤون مما یقولون، دا خلک چې سم وی جناب صفوان او سیده عایشه د دې د ټولو ویناګانو نه پاک دي. زه به دا سټمپ نازلو لهم مغفرة و رزق کریم، دې دپاره بخښنه ده، شان دی، عظمت دی. 2 رکوع آیاتونه د سیدې شان بیان شو او آقا کریم صلی الله علیه وسلم بیا سیده ډیره خوشحاله کا خپل کور ته لاړه. دا هغه آیاتونه دي او دا هغه واقعه ده چې منافقانو دمره لوی جرمونه کړي دي آقا سره. نن هم دا خبره ده، نه به امام پاتې کیږي، نه به عالم پاتې کیږي، نه به یو نیک سړی پاتې کیږي. منافقان چې هر طرف نه درک لګي هغه به تا ته نقصان رسوي. خو د الله په رضا او په فیصلو مطمئن اوسه چې رښتینی یې الله به ستا امداد کوي او نصرت کوي. سیده کائنات عایشه دې نه وروسته هم سفرونو کې تلې ده، بل سفر ته لاړه بیا ترې نه هار ورک شوی نو چې کله ترې نه بیا هار لاړو ورک شو نو بس پیغمبر صحابه واستولله د عایشې هار پیدا کوي. عایشه خو لویه ښځه ده که نه، لوی شان دی، لوی عظمت دی. صحابو ته وایي صحابو ورشي عایشې نه بیا هار ورک دی را پیدا کوي. ابوبکر صدیق نږدې ناست دی. عایشه فرمایي او آقا چې دی خوا مخکې وایي ما باندې سکونډی لګوي، ستا د لاسه قافله لیټ شوه، هر ټایم تا کې مسلې موږ ته تکلیف را رسي، ستا د لاسه قافله لیټ شوه، عمده سکونډی لګوي او په خپو باندې مې وهي او وایي زه بیا نیغه کښېنم ولې رسول الله ناست دی. او چې کله هغه را مخکې نو دی خپل لاسونه بیا داسې وتړي، بیا چې خوا مخکې بیا را باندې ستا د لاسه قافله لیټ شوه. وایي چې کله دا خبرې وشوې او قافله لیټ شوه د مونځ قضا کېدو ټایم دی اوبه نشته دی
اکا کریم پریشان دی ټولو صحابو نه منځ روان دی الله آیاتونه راواستوله شخو زمونږ خپله ده او په موږ باندې ګرانه ده او د دې شان ډېر لوی دی تیمم چې کله اوبه نه مومئ تیمم کوئ او مونځ کوئ اکا فرمایل صدیقه وایشې سلوی بختم دی چې څه مثلا د نه راشي پروردګار عرش خوځېږي آیاتونه نازل ان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الله يبارك فيك عائشہ الله تا کی برکتونه اخی ابو بکر صدیق پر تخپل وي لوري تا کی الله برکتونه اخی لوري تا باندې الله برکت نازل کړي ستا په برکت باندې آیاتونه راځي نو دا واقعیا ده سیده کائنات برید او پاک ده کم خلق تبوي قرآن خو کلیر کټ فیصله وکا ننم دا تور دی دا تاسو چې وینئ دا د محرم په میاشت کې نو دوی وی عایشې دا جرم کړی دی او تهمت دی نو وایي چې څوک دا خبره کوي نو دا 10 آیاتونو نه انکار دی که نه دی او د قرآن د یو ټکي نه چې څوک انکار کوي مسلمانی نه نو فتوا ته ورک او الله په دې لعنت څوک نو دا پوینټ زمونږ د یو استاد د دې مدرسې نه ما ته راورسېدو اریان پاتې شومه ناشنا پوینټ یې ویلی دی هغه مبارکو فرمایل وی عجب دادا عایشې صداقت او عظمت الله قرآن کې پاک کو تطهیر راغې کم خلق چې عایشې باندې تهمت لګئی الله په هغه خلقو باندې متعه مسلطه کا یو ښځه او یو پیغله داسې نشته چې هغې زنا نه کړي ځکه هغوی دا زنا عبادت ګڼي نو وایي چې کله عایشه الله پاکه کا او دی نه پاکوي تهمت پې لګوي الله رب العالمین د ده په لاس باندې د ده په نسل کې متعه او زنا جاري کا ناشنا نکته یې ویل متعه د دی مذهب دی زنا کول دې ته متعه وایي لاړ شه او 3 ورځو له یو جنۍ سره خبرو کا پیسې ورکه او 3 ورځې اټومیټک 3 ورځې پس جدا شي دې ته متعه وایي دا زنا ده او دا د دې په مذهب کې اهم عبادت دی وایي چا چې عایشه پاکه ونه ګڼله د الله فیصلې نه وروستم الله د هغې په نسلونو کې یو جنۍ هم پاکه نه که پریکټیکل هغه د هر چا د کټ زینت شو او هر چا سره یې زنا وکړه الحمدلله سلام دی په سیده کائنات کربها سلام دی په سیده باندې دا همغه سیده ده چې کله دا کار روح پرواز کوي نو سیدې سینې مبارکې ته یې داسې اډانه والي الله شان ورکړی سیدې له په عظمت کې آیاتونه دي قیامته پورې چې څوک د قرآن تلاوت کوي د سیدې کائنات عایشې صدیقې سلام الله علیها تطهیر به بیانوي نو بیا به دا قرآن ختمیږي او که تطهیر بیان نه کړي او عقیده کې نقصان وي نو دا مسلمان نه د کائنات تور او بدترین کافر دی دا د 5مې هجرې واقعات دي نو داخلي مشکلات هم دي خارجي هم دي خو ګوره مسله یو طرف ته راځي په دې مسله کې خیرونه څومره دي هم منافقان ښکاره شو رب پې لعنت وکړو هم د منافقانو خباستونه چې دی ګورې هر قسمه حمله کولی شي په عزت او په مال په هره طریقه نو د هغوی خباستونه هم ښکاره شو هم د عایشې صدیقې په برکت باندې قیامته پورې مؤمنان زنانه چې خلک پې تهمت لګوي د هغوی عصمت او عزت هم محفوظ شو قیامته پورې د هغوی دپاره حق هم راغې اتیا کوړې هم جاري شوې او کله چې مشکلات راشي نو مسلمانانو ته تعلیم رالو چې حق درته پته کنفرم نه نو د چا په خبرو کې مداخلت مه کوه بل نه دې واورېد او مخکې شیر کا بلکې چوپ پاتې شه صبر وکړه الله ته ځان وسپاره ګنې ستا هم بچي دي او ښځه ده او مور ده لوڼه دي قیامته پورې فیصله راغله چې آقا کریم دی او سفرونه یې کړي دي په دې سفر کې د آقا کریم صلی الله علیه وسلم عصمت شان او عزت او د هغه د بیبي تقدس هم راغی چې دا کار په کټ باندې هم ښځه نشي راتلی نو دا هغه واقعات دي چې په دې باندې بېشماره مسایل د ریاست الله حل کړل رب کائنات دی زمونږ له طرفه زمونږ مور ته سیده کائنات او دا کار ټولو بیبیانو چې زمونږ میندې دي مزید رحمتونه نازل کی او درجات دې بلند کی
زمونږ امت کمزورو اعمالو کې چې د نبي او د صحابو کم حق دی او هغوی ته پې کومه جزا میلاویږي هغه دې ورته نصیب کړي او موږ فقیران ملنګان او کمزوري ګناهګار الله دې بس قیامت کې د هغوی قدمونو کې پاسئ بس دا خاوره راله بس ده عمل خو مثم نشته خو تمم ده چې تاسو سره مینه ده او المرء مع من احبه سړی به هغه چا سره پاسي چې چا سره محبتي نو جولی خو عمل نه خالی ده ذهنونه هم ګډوډ دي کردار هم خراب دی معاشره د فتنو ده زمانه دا د فتنو نه دې وخت کې ډکه ده نو اسم نشته تشه جولی یو خو یا الله محبت هم ستا خوږ او د هغه صحابو سره رښتینی دی د خپل ځان او مال بچو ښځو نه هر څه نه پې ورتېر یو په دې محبت باندې م الله شفاعت د دې مقدساتو نصیب کا د دې مبارکانو نصیب کا او جنت الفردوس کې د دې ګاونډیان او د دې خادمان کا واخر دعوانا ان الحمد لله امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلائق والمرسلين محمد واله واصحابه اجمعین. الله گناهونه معاف کا خدای تمام گناهونه په نیکو بدل کا دا سمو ویل مونږ ټولو نه قبول کا فتنو فسادونو نه حفاظت وکا فقر فاقو تنگ دستو نه مساته مؤمنان دلته موجود او د کیمرې په سترګه دو اواز اوري الله تمام مریضان شفایاب کا قرضداران کو قرضونو نه خلاص کا ضرورتمندو باندې خبرداري هر ضرورت هم د خپل در پوره کا صحابه سره محبت پیدا کا دا غوی په نقش قدم هم روان کا دا غوی د شان د دفاع کوونکو نم وګرځوه مهربان نیکان صالحان هم کا بچیم د دین خادمان کا خو ګره آخر وخت کې د خپل خوږ پیغمبر خوږه کلمه په ژبه جاری کا اللهم اجعل فی آخر کلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمته.